الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم، د نن ستاسو لپاره یو بهترین عمل هغه ذکر کومه چې دغه عمل د سورة الفاتحې یو مجرف عمل دی، او په دې عمل سره به ستاسو هر قسمه مشکلات او حاجات حل کیږي. یعنی د هر قسم مشکلات او حاجاتو لپاره چې په دغه عمل کې دعا غواړئ، الله رب العزت به هغه دعا قبلوي. د هغې دعا په ذریعې سره به ستاسو مشکلات او حاجات پوره کیږي. هغه عمل څه دی؟ هغه دا دی چې مزیداره اودس به وکړئ، بیا به 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ وکړئ. بیا چې کله 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ وکړئ، د هغې نه پس به 11 پېرې درود شریف ووایئ. 11 پېرې درود شریف ویلو نه پس بیا به 41 پېرې 41 پېرې هغه سورة فاتحه هغه په داسې طریقې سره ووایئ چې د هغې نه مخکې به 2 پېرې بسم الله ووایئ. یو پېره بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ، او بیا به بسم الله الرحمن الرحیم دوباره ووایئ. خو دا دوباره چې وی نو د بسم الله الرحمن الرحیم دا میم دا به د الحمد سره یو کې داسې به وایئ چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. نو په داسې طریقې سره به ووایئ. نو د دې نه پس بیا سجدې ته لاړ شئ، او په هغه سجده کې به د مشکلاتو د حل لپاره، د حاجاتو د حل لپاره دعا وغواړئ. الله رب العزت به دغه دعا قبلوي. په دې عمل کې به 80 پېرې یعنې 82 پېرې بسم الله ویلی کېږي، او 41 پېرې یعنې 140 پېرې په دې کې هغه سورة فاتحه ویلی کېږي. نو داسې به وایئ چې بسم الله الرحمن الرحیم یو پېره به ووایئ، بیا به دوباره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. د دې بسم الله دویمې پېرې چې دا میم چې کوم دی دا به د الحمد سره یو ځای کې یعنې وبې تړئ ورسره، او بیا به سورة فاتحه ووایئ. نو په دې طریقې سره په دې کې به 80 پېرې بسم الله راشي یعنې 82 پېرې، او 41 پېرې یعنې 140 پېرې په دې کې سورة فاتحه راشي. بیا به د سجدې کې هغه الله رب العزت نه مشکلاتو د حل لپاره دعا وغواړئ. الله رب العزت په دې عمل سره هغه دعا قبلوي، او هغه مشکلات او هغه حاجات په الله رب العزت حل کړي.